السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خلک اکثره دا خبره کوي، دا پوښتنه کوي، دا معلومات کوي، وایي زما نس چې کوم دی هغه ګیس کوي، د نس د وجې څخه زه ډیر زیات په تکلیف یم، د نس د وجې څخه زه ډیر زیات پریشانه یم. هر کله چې زما خوراک نه کړي زما نس دومره زیات ګیس کوي، دومره زیات ګیس کوي چې د نس د ګیس د وجې څخه زه ډیر سخت په تکلیف یم، او د هغه رقم چې کوم دی زما د کولمو هم ورسره تکلیف او د نس دردونه هم ورسره وي. اول خبره خدا ده او ټول عوام ته زما دا میسج دی، دا پیغام دی، که چیرې ستا هر وخت د نس د ګیس مسله وي، د ډوډۍ څخه مخکې هم 2 الایچي استعمالوه او د ډوډۍ څخه بعد کې هم 2 الایچي چې دي هغه استعمالوه. او بله خبره دا ده، کوشش کوه په خپل سالن کې زیره استعمالوه، بیا چې کوم دی د نس ګیس مسله بنوي. او بله خبره دا ده، که چیرې بیا هم ته د نس د ګیس ډېر زیات په تکلیف یې، د خوراک څخه د مخه چې کوم دی زیره استعمالوه، نیمه چمچه زیره به راواخلې کپه به کې، یا د هغه رقم د خوراک څخه بعد کې چې کوم دی د جوانو استعمال چې کوم دی